بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف نظر باچو په سر خبرونه. وزیر اعظم عمران خان د کورونا وایرس ښکار شوی دی. د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د وزیر اعظم د کورونا ټیسټ پازیټیو راتلو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل کور کې ځان کرنټین کړی دی. وفاقي کابینې د بجلی په قیمت کې د یو یونټ په سر په مجموعي توګه 15 روپۍ 15 پیسې اضافې لپاره د صدارتي آرډیننس راوستلو منظوري ورکړې ده. د کورونا وایرس دریم لهر په لړ کې 8 میاشتې وروسته په یوه ورځ کې تر ټولو زیات مثبت کیسونه ریپورټ کړای شول. په ټول ملک کې د 13 غنټو دوران د وایرس له وجې نور 42 تنه په حق ورسېدل. په مردان جلاله کې د دوکان دننه د ګیس سلنډر چاودنه شوې ده چې پکې 15 تنه سخت ژوبل شوي دي. د چاودنې وروسته د ریسکیو امدادي ټیمونو ژوبل شوي تنان هسپتال ته منتقل کړي دي. د کورونا وبا خورېدل او په کیسونو کې د اضافې له وجې د خیبر پښتونخوا او پنجاب په زیاتو متاثره شوو سیمو کې نن تجارتي مرکزونه بند وو. په دې لړ کې د صوبایي حکومت لخوا د هفتې او اتوار ورځې د لاکډاون فیصلې خلاف ورزي کوونکو تاجرانو خلاف ضلعي انتظامیې مردان کاروایانې کړي دي. د صوابۍ تاجرانو د هفتې او اتوار په ورځ د لاکډاون فیصله مسترد کړې ده. تاجرانو په امن چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د صوابۍ مردان او جانګیره روډ یې د ټریفیک لپاره بند کړی و. د ولسي ستونزو اورېدنې او حل کولو لپاره د ضلع شانګلې په چکیسر تحصیل کې د ډیپټي کمشنر لخوا د کلي کچېري تابعه شوې وه. موسمیاتو محکمې د راتلونکي 40 غنټو دوران د ملک په مختلفو برخو کې د تیزو هواګانو سره د باران پیشګویي کړې ده. دا سر خبرونه اوس راځو د خبرونو تفصیل له. وزیر اعظم عمران خان د کورونا وایرس ښکار شوی دی. د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر فیصل سلطان د ټیسټ پازیټیو راتلو تصدیق کړی دی. ډاکټر فیصل سلطان ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان په خپل کور کې ځان کرنټین کړی دی. د صحت مرستیال ډاکټر فیصل سلطان په ټویټر جاری کړی شوی پیغام کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان 2 ورځې مخکې د کورونا مخنیوي ویکسین لګولی وو. په دې موقع وزیر اعظم د ولس نه اپیل کړی وو چې د کورونا وبا درېیمه مرحلې په کیسونو کې په تیزۍ سره اضافه کیږي او په دې لړ کې د ولس په حکومتي SOP سختۍ سره عمل وکړي. د کورونا وایرس دریم لهر په لړ کې 8 میاشتې وروسته په یوه ورځ کې تر ټولو نه زیات مثبت کیسونه ریپورټ کړای شول. په ټول ملک کې د 13 غنټو دوران د وایرس له وجې نور 42 تنه په حق ورسېدل او 3891 کیسونه ریپورټ کړای شول. د نیشنل کمانډ ان اپریشن سنټر له اړخه جاري شوي شمیرې تر مخه په یوه ورځ کې 40,946 ټیسټونه وکړای شول چې پکې په 3886 تنانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. د نه مخکې په 2 جولای کال 2020 کې 4340 کیسونه ریپورټ کړي شوي وو او له هغې وروسته نن 8 میاشتې پس د کورونا تر ټولو زیات مثبت کیسونه ریپورټ کړي شو. همدغه شان پاکستان کې د مریضانو مجموعي شمیره 6,13,000 نه واوړېده. د کورونا وبا له وجې د خیبر پښتونخوا او پنجاب په زیاتو متاثره شوو سیمو کې نن تجارتي مرکزونه بند وو. په دې لړ کې د صوبایي حکومت لخوا د هفتې او اتوار ورځې د لاکډاون فیصلې خلاف ورزي کوونکو تاجرانو خلاف ضلعي انتظامیې مردان کاروایانې کړي دي. ډیپټي کمشنر مردان حبیب الله عارف د اسسټنټ کمشنر سمن عباس ایډیشنل اسسټنټ کمشنر هډ کوارټر محمد یار خان سره په سیټي ایریا کې د مختلفو بازارونو معاینه کړې ده. ضلعي انتظامیې د خوراکي سیزونو معاینې په شمول د لاکډاون باوجود په درزنونو کولو دوکانونه سیل کړي دي او یو شمیر تنان یې گرفتار کړي دي. ډیپټي کمشنر مردان حبیب الله عارف د ولس نه غوښتنه کړې ده چې د لاکډاون په اړه د حکومت لخوا جاری شوي په حکومتي اعلامیې د عمل درآمد وکړي شي او د عمل درآمد نه کولو والا خلاف به قانوني کاروایی په عمل کې راوستلی شي. همدغه شان په 400 کې هم د ډیپټي کمشنر په هدایاتو اسسټنټ کمشنر احمد علي کاروایانې کړي دي او یو شمیر دوکانونه یې سیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا فوډ سیفټي اتارټي د کامیابې کاروایۍ دوران په پیښور رنګ روډ باندې د یو ګاډي نه مردار شوي څاروي برآمد کړي دي. د فوډ سیفټي اتارټي ډایرکټر اپریشن ډاکټر عظمت وینا ده چې دغه مردار شوي څاروي به د کټ کولو وروسته په بازار کې خرڅولی کېدل او مختلفو دکاندارانو ته به سپلای کېدل. د ویل چې د کاروایۍ دوران د ګاډي ودرولو سره مړه شوي څاروي په قبضه کې اخیستې شوي دي او ککړ تن پولیس ته حواله کړی شوی دی. ډاکټر عظمت زیاته کړه چې په پیښه کې د ککړ تن خلاف FIR هم درج کړی شوی دی او د مردارو څاروو غوښه خرڅونکو تنانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. د
د نوخار په مصری بانډه کې د کال 2018 نه شروع شوې دښمني په دوستۍ کې بدله شوې ده. د ډي آر سی اکوړه ممبرانو او علاقې مشرانو خوني دښمني په دوستۍ سره بدلولو لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي وو او هماغه کوششونو لوجې د دوانو ډلو جاوید او باز محمد دغه دښمني په دوستۍ سره بدله شوې ده. د تفصیلاتو تر مخه د دښمنۍ دوران د دوانو ډلو څخه 4 تنه په حق رسیدلی وو او 3 تنه ژوبل شوي وو، خو ولې نن دوی دغه ټول هر څه هیرولو وروسته یو بل سره ملو شوي دي او په سیمه کې د امن و امان فضا برقرار ساتلو لپاره یې دعا کړې ده. د ثوابۍ تاجرانو د هفتې او اتوار په ورځ د لاک ډاون فیصله مسترد کړې ده. تاجرانو په امن چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د ثوابۍ مردان او جهانګیره روډ یې د ټریفیک لپاره بند کړی وو. دوی ویل چې د تاجرانو قتل عام دې بند کړی شي، ولې چې حکومت د هرې فیصلې وروسته بله سخته فیصله لګوي او هیڅ قسمه ریلیف تاجرانو ته تر اوسه نه دی ورکړی شوی. مظاهرچیانو د حکومت خلاف نارې ولګولې او زیاته یې کړه چې زموږ د دوکانونو کرایانو په شمول د کور خرچې به څوک پوره کوي، موږ د هفتې او اتوار په ورځ لاک ډاون په هیڅ صورت کې نه منو. د ولسي ستونزو اورېدنې او حل کولو لپاره د ضلع شانګلې په تحصیل چکیسر کې د ډیپټي کمشنر لخوا د کلي کچېرې تابع شوې وه. دې دوران ډیپټي کمشنر شانګله حمید الرحمن ته ولس یو شمېر ستونزې وړاندې کړې او هغه دوی ته ډاډګیرنه ورکړه چې د دې مقصد د انتظامی او ولس ترمنځ فاصلې کمول دي او ستاسو ستونزې به په هر صورت کې حل کیږي. په کلي کچېرې کې ایډیشنل ډیپټي کمشنر او ایډیشنل اسسټنټ کمشنر چکیسر په شمول د متعلقه محکمو مشران او عام ولس ګډون کړی وو. ډیپټي کمشنر شانګله د ستونزو اوریدلو سره متعلقه محکمو ته د حل کولو هدایت وکړو. په دې موقع هغه د ټي ایچ کیو هسپتال چکیسر دوره هم وکړه او د سټاف حاضرۍ په شمول یې د کورونا ویکسینیشن سنټر چیک کړو. حمید الرحمن د هسپتال انتظامی ته هدایت وکړو چې ولس ته د صحت ښه نه ښه سهولیات ورکړی شي. د ټریډ ټیسټ سنټر اسوسییشن خیبر پښتونخوا غړو ویلي دي چې د کورونا وبا له وجې موږ د سختو ستونزو سره مخ یو او حکومت دې موږ سره مرسته وکړي. د وبا له امله د امیګریشن بندیدل او د حکومت د بېغورۍ له وجې د غریب ولس په لکونو روپۍ ضایع شوي دي او ټریډ سنټر د ستونزو مخه کوي. په مردان پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د اسوسییشن غړو ویل چې حکومت دې موږ سره مرسته وکړي او په سرکاري سطح د ټریډ ټیسټ سنټر اسوسییشن او پیوپا وفد بهر ملکونو ته ولیږي چې هلته مختلفو کمپنیانو سره مذاکرات وکړي. دوی دا هم ویل چې حکومت د سرکاري ادارې د دې خبرې پابند کړي چې تر څو فلایټس او امیګریشن نوي کولو شوي تر هغې د ټیکنیکل ټریننګ سنټر خلاف کاروایانې ونه کړې شي. د اسوسییشن غړو زیاته کړه چې د کومو پاکستانیانو ویزې د کورونا وبا له وجې ختمې شوي دي یا ختمیږي نو حکومت د زموږ اسوسییشن سره دغه ملکونو سفارتخانو په مذاکراتو کې مرسته وکړي چې د لکونو پاکستانی مزدورانو ته ریلیف ملو شي. د سکولونو د بندولو خلاف د ماشومانو د والدینو لخوا په رستم پریس کلب کې احتجاج وکړی شو او حکومتي فیصله یې مسترد کړه. پریس کانفرنس ته د وینا په وخت کې کفایت الله او نور ویل چې د کورونا وایرس په لړ کې د لاک ډاون دوران بازارونه او مارکیټونه کولاو دي، خو ولې صرف تعلیمي ادارې بندې کړې شوي دي او دا زموږ ماشومانو سره ظلم او ناانصافي ده. د ویل چې ماشومان د کورونو نه زیات په سکولونو کې په اس او پیز عمل درآمد کوي. دوی حکومت له دړکه ورکړه کچېرې د 28 مارچ نه د سکولونو د کولاولو فیصله ونه کړې شوه نو موږ به بیا احتجاجي درنه ورکوو. د پریس کانفرنس وروسته دوی احتجاج هم وکړو او په لاسونو کې پلی کارډ نیولي وو چې پرې د سکولونو د بندېدو خلاف نارې درج کړې شوې وي. موسمیاتو محکمې د 13 غنټو دوران د ملک په مختلفو برخو کې د تیزو هواګانو سره د باران پیشګویي کړې ده. د محکمې تر مخه د اسلام آباد په شمول پنجاب، بلوچستان، خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او بالای سیند کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی، خو ولې په ځینو ځایونو کې ګلی او نری باران هم کیدی شي. د 13 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې موسم یخ او وچ و، خو ولې د ټولو نه کم درجه حرارت کالام، سکردو او پاړه چنار کې 1 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. دا تر دې د ما مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.